فایر بریګیډ والا د دې پرندې جال راوغورځوله جي جال هم په دې وجه راوغورځېده چې په دغه برګه کې د کومه برګه کې چې د دې پرندې د جال وه نو په دغه برګه کې د بجلۍ په وجه باندې اور لګېدلی و. فایر بریګیډ والا چې راغی چې اور یې مړ کړو نو د پرندې د جال هم راوغورځېده چې دې کې دا پرنده واپس راغی ورسره په خوله کې ډکې هم و چې یې وکتل زما جال نشته. پرندې هغه ډکې د خولې نه وغورځول او اسمان طرف ته یې مخ کړو په چغو باندې شوه جي. دغه نظاره چې کوم دی دغه پولینډ خلکو دا واقعه په پولینډ کې شوې ده. دغه نظاره د پولینډ خلکو هم وکړه چې دا پرنده خو راغه او دی خو چغې وویلې الله ته فریاد وکړو چې زما کور زما هغه چې کومه ګونسله جوړه وه هغه راغورځېدلې ده. چونکې دغه ټایم کې سټاف هم موجود دا کم فایر بریګیډ والا چې وایي لا تلي نو چې دی کې دا پرنده راغه جي. ویډیوز جوړ شو ویډیوز په سوشل میډیا باندې ډېر زیات وایرل شو. د پولینډ حکومت فایر بریګیډ عملې ته حکم وکړو چې تاسو دا کومه جاله راغورځولې ده دغلته به هم دغه رنګ جاله بالکل سیم ټو سیم جوړوئ جي. فایر بریګیډ عمله چې کوم دی واپس لاړه او د برګې د پاسې یو جاله دغه پرندې له دوباره جوړه کړه. اور مړ کېدو نه پس چې کله بجلي دوباره ټیک شوه نو دغې د بجلۍ د برګې د پاسې دغه پرندې ته یو ګونسله یو جاله دوباره جوړه کړه جي. دې پروسس کې یو ورځ نیمه ولګېده. مرغۍ دوباره ورځ نیمه پس راغلې چې کتلې جاله دوباره جوړه ده. مرغۍ واپس راغلې ده په دغه جاله کې ناسته شوې ده اور هګۍ یې هم اچولي دي. څه ټایم پس هم په دغه جاله کې هم دغه مرغۍ بچي هم پیدا شو او دغه جالې نه بچي هم والوته جي. د مانه دی واقعي مقصد صرف اور صرف دا ګوره موږ په مسلمان ملک کې اوسېږو او موږ د مسلمانۍ ډېرې غټې غټې شکر الحمدلله مسلمانان هم یو او ډېرې غټې غټې دعوې هم کوو او په کار هم ده چې موږ د خپلې مسلمانۍ دعوې وکړو خو بیا موږ حرکتونه زموږ چې کوم عمل دی هغه موږ د مسلمانۍ اوس تاسو په خپله سوچ وکئ که چېرې دا په پاکستان کې شوی وی نو د پاکستان یا فایر بریګیډ عمله یا وابډه عمله چې کوم ده ای به داسې کړي چې دغه مرغۍ له دوباره جاله جوړه کړه. چونکې که ریسکیو 1112 نو یې نه لږ ډېر امید لرو کیدای شي هغوی دغه جاله د مرغۍ له دوباره جوړه کړې وه. او که چېرې موږ خلک وو یا عملي هر څه خو پرېږده ډپارټمنټس خو پرېږده که چېرې موږ خلک وو موږ خو شته مرغۍ د بچو په ورځو کې موږ د مرغو ښکارونه کوو جي. چونکې همدغه مرغۍ له کور کې په جاله کې بچي ناست وي او چغې وخي چې اوس به زموږ مور موږ له خوراک راوړي او هغه مرغۍ چې کوم دی یا زموږ د لیندې یا زموږ د ټوپک ښکار جوړه شوي وي جي. نو ښکار چې کوم دی دا زموږ خوږ نبي حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم هم کړی دی خو بیا د ښکار خپل ټایم وي د ښکار خپل دغه دا نه چې د بچو په ټایم کې چې هلته کور کې همدغه مخلوق له همدغه مرغۍ له یا همدغه ځناور له بچي ناست دي او ته ولې دلته مور ولې یا ولې پلار ولې جي. نو زما د دې ویډیو مقصد صرف اور صرف دا و جي چې دغه غیر مسلمه خلک دي خو دی کې انساني همدردي شته دی کې فیلینګز احساسات شته دی هغه ځناورو سره هم دی خپل احساسات چې کوم دی هغه رنګ نباوي او هغه ځناور وي که مرغۍ وي کار شي وي. نو موږ له هم پکار دی ګوره الله پاک په دې دنیا باندې ډېر مخلوق پیدا کړی دی انسانان پکې هم شته پرندې چرندې ځناور هر څه شته دی. الله پاک وایي ګوره ته زما په مخلوق باندې رحم وکړه زه به په تا باندې رحم وکړم. نو که چېرې موږ د الله پاک په مخلوق باندې رحم شروع کړو نو یقینا الله پاک په موږ باندې ضرور رحم کوي. زما د ویډیو مقصد صرف اور صرف دا و چې دا واقعیت تاسو سره شیر کولو مقصد دا و چې داسې قسم ګنایانو نه موږ ځان وساتو د الله پاک په مخلوق باندې رحم وکړو او د احکار وغیره یا داسې مرغو سره ظلم یا ځناور سره ظلم نه موږ ځان وساتو. ځکه زموږ چې کوم رب دی نو هغه د دغې ځناورو رب هم دی. زموږ چې کوم رب نه موږ د خپل ځان دپاره خیر غواړو نو دغه ځناور هم د هغه رب نه د خپل ځان دپاره خیر غواړي جي. نو د ویډیو کتلو زیاته مننه. امید ده چې زما په ټاپک زما په دې ویډیو زما په دې میسج به پوه شوي وي. ډېره زیاته مننه جي. والسلام.